دا د بډخیلي خوړ دی چې ډېر شیبو سره باران دی او ګلې هم راورېږي او دا یو ناشنا ډریور و چې په دې طرف باندې تګ ډېر زیات نه و د مردان اوسېدونکی و چې ناګانه د بډخیلي خوړ کې په سیټ باندې د ګاډۍ وګرځېدو او دا کم تاسو دا سیمپل ګاډۍ پر شوې نه دته موږ ډېرې زیاتې اشارې وکړې دې سیټ ته ودرېدو خو چې کله سیټ ته ودرېدو موږ له خواله ورغلو دې وتښتېدو چې کله وتښتېدو نو هغه ویډیو یې در سره شیر کومه چې دته موږ ډېر زیات مینت وکړو زاري مو ورته وکړه چې یاره ستا په یو ټوچې نه اچولو باندې او 2 منټه 10 منټه پې نه لګي دا ګاډۍ به ډېر نقصانات نه بچي هغه ډرایور یې په جړا دی دا موږ ته په جواب کې څه ووي وایي زه د کوواټ یم خفه کېږم ما ته مالک اجازت نشته دی او زه د کوواټ سړی یم زه به خپل کوواټ خدمت کوم همدغه شانې وي او تاسو ولګئ دلته کې ورته لوکل چې کوم دی یو ټکټر وګورئ او په ټکټر یې ځان له راکاږئ زما د بډخیلي سره څومره ده دا خبره زموږ په ملګرو په خپله باندې په ذات خود په ما باندې ډېره زیاته بده ولګېده چې آیا دا تاسو چې کله د ملکڼ نه راځئ الله دې نه کړي تاسو ته بریک پیل شي ستاسو ګاډۍ واوړي او تاسو پکې واپس شئ تاسو پکې خلک نه موږ چېرته هم نه دي ویلي چې یاره تاسو د کوواټ یې خدای الله د رضا کار دی کوئ راشه دا ویډیو وګورئ چې دې څه وایي دا د کم دی پښتانه دلته کې ګاډۍ په خوړ کې ولاړې باران نه ښکېړې ګلۍ ورېږي او دا ظالم ته وایي زه پښتون یم لاولې عجیبه غونډه کې خبرې کولې چې بیا کله ډېر زیات منت مې ورته وکړو نو وایي ستا هر یو ویډیو زه ګورم وایي زه راتاوېږم مې زه دې راتاوېږي نو په اخر کې رانه بیا وتښتېدو چې کله بیا وتښتېدو نو بلکل یې بېبسۍ طرف ته بوتلو چې یا الله یو طرف ته لاکډاون دی بل طرف ته ورکوټي ګاډي ته ټچین نه اچولی کېږي او دا غټ ګاډی دی او دې زموږ نه وتښتېدو نو بیا مې رئیسار کو په ډېر مشکل سره مې بیا رئیسار کو او منت مې ورته وکړو چې هلکه د الله بنده راشه هغه کس ته چا چې ګاډۍ ولیدلې نه هغه هم سره دې بډخیلي کس نه دی هغه هم د مردان یو میلمه دی او تم د کوواټ یو میلمه یې راشه د الله د رضا چې کوم دی وروره مهرباني وکړه دا به ستا زموږ سره ښه نه د خپل ځان سره به دې ښایي تم پرې ملکڼ ځې الله دې نه کړي ستا د ایسارېدل چې کوم دی ستا د خیر دی خو دې بیا هم پوه نه شو نو مونږ د لیویس ټرفیک والته دا ټوله خبره وکړله او مونږ ورته وایو چې لږ د انسانیت په طور دې ته لږ سره سره نصیحت وکړه چې سبا الله دې نه کړي د بل چا ګاډۍ داسې پروت وي او دې پرې داسې تېر شي نو خدای مګه که انسانان پکې نه خو به ډوب شي وفات به شي نو مونږ ډېر زیات مونږ چې کوم دی لکه د خپل اولس ته بډخیلي ته ووایي خو بډخیلي والا ډېر ملګري زیات ترخه پکې ده هغو د حقیقت نه خبر نه ټول حقیقت دا چې دا خپل 10 منټه نشو ورکولی چې دا ګاډۍ ټوچین کړې وي او موږ له راخېږولې وي بیا په دې کې زموږ ملګري ولګېدله یو ډاکسن نه روانو هغه ډاکسن والے دی الله پاک 58 جنتونه ورکړي موږ یې پیژنو نه ته ډرایور ښیو او نه ته موټر ډرایور ښیو ځکه چې موټر ډرایور وایي چې یاره زه هم پر دې ډرایور یم زما ګاډۍ چاته مخ ښکاره کوئ راځئ وګورو چې ډاکسن والے څنګه اوچتوي او په کوم طریقه یې راکاږي 15 منټه پې نه لګي او الحمدلله ګاډۍ ډېر په ښکلي انداز باندې بر راوخېږي تاسو یې کتلی شئ دا وګورئ ډاکسن والا ورته ټوچین اچوي ټول ولس راغلی خو په ټرک والا باندې ټولو خلکو نه حالت وي او زه د اډو مشرانو ته او د چا چې را ټرکونه دي د هغو مالکانانو ته یم چې پلیز خپل ډرایورانو ته ووایه که داسې ناخوشګوار واقع چېرته کې تاسو ته مخې ته راپېښېږي تاسو مهرباني وکړئ خپل رسۍ ورته اچوئ او دغه شانې راخېجوئ څومره چې هم ډرایوران صاحبان دي هغه ټول ته زموږ دا ریکویسټ دی چې د یو بل سره په تارکولي روډ باندې تعاون کوئ که چېرې تاسو تعاون وکړو نو الله پاک به تاسو له تعاون والا پیدا کړي نو موږ ته زموږ رضاکارو ته ټول چې کوم دي دعاګانې کوئ او څوک چې هم د انسانیت خدمت کوي هغه ټول دعاګانې د زړه د کومې نه کوئ الله خوشحاله آباد لره ما له زما د ټیم ملګرو له ورکړی رخصت په دې الله سپارم
د خپل ځان خیال ساتئ او څوک چې په چرچا پیرچل کې ځان خیال نه ساتلی راځي چې موږ تاسو ټول په جمع خیال ساتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که بیا هم په دې ویډیو کې چاته هم دلازاري شوي نو زه بخښنه غواړم، ډېره بخښنه غواړم، خو بیا هم زما د غټو ګاډو مالکانان ته دا اپیل دی چې خپلو ډریورانو ته نصیحت وکړئ. ډېره مننه، ډېره مننه. اخر کې بر سره دا یو الفاظ شریک کوم چې ژوندون خو تیروي هر څوک ژوند هغه چې د بل خدمت کې تیر شي.